په دا زنګونانو باندې داسې شو او داسې ولاړو ام المؤمنین ته داسې وای غلام د نبوت حاضر دی د ما محترمو د 22 مربع میل بادشاه دی او امیر المؤمنین باندې یادي امیر المؤمنین په خپو باندې په خورو کې کونډې داسې کړي دي په کپړو کې پیوستونه لګېدلي د نبوت دروازې ته ولاړ دی او سر یې ښکته کړی دی عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل ای امیر المؤمنین که دې خوښی نن وسعت هم راغلی دی اسلام ته قوت هم میلو دی که دې خوښی دا کپړې نه بدلې وی عمر اوجی مورې کول اوجی مورې کول چې کله د ام المؤمنین خبره ختمه شوه عمر چې سر اوچت که ټوله ګیره د ګوی ټوله ګیره د اوښکو نه لمده ده عمر فاروق جاړي ورته وی ام المؤمنین ای د مؤمنانو مورې تا ته یو خبره نه کوم ته ما ته داسې نصیحت ولې نه کوې چې زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په باره کې ما ته ولې نه وې څنګه چې پیغمبر کپړې اچولې دي تا ته یاد نشي زمانه خو زیات تا سره پیغمبر زمانه راغلی ده تا ته د پیغمبر یاد نشي چې الله وله قوت هم داسې ورکړو الله ورته اعلان هم کړو چې محبوبه ما ته ووایه چې ځمکې اسمانونه درته سرو کړم لیکن زما د پیغمبر په وجود کې به زما د پیغمبر په وجود کې به چې به کوم کپړه وه په هغې کې به شپږ او شل پیوندونه لګېدلي وو نن هغه کپړې څنګه بدلې کړم ما ته ځان بد ښکاره کېږي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو پیره صحابو ته اعلان وکړه او د نبی اسلام غلامانو راجمع شئ ټول راجمع شو چې هغه به اعلان وکړه امیر المؤمنینو ټول وی جوړ چته کافرانو په موږ باندې حمله کړې ده جنگ دی که څه مسله ده عمر فاروق منبر ته وخته چې منبر ته وخته ټول صحابه د نبی اسلام مبارک چې څومره غلامانو ټول عاشقانو صحابه راجمع شو جي په مدینه منوره په مسجد کې ځای عمر فاروق منبر ته وخته او داسې کتل اواز یې وکړي ای خلکو زه عمر هغه کس یم زموږ داسې زمانه تېره کړې ده چې کله زه ماشوم وم او غریبي به راله مور به راته وي بچیه څه شته نه فقیري ده ډېر زه بچیه زه چېرته ګډې بیزې سره وه نو زه به لاړم زما یوه خاله ده زه به هغې کره لاړم ټوله ورځ به د سار د مانځه نه واله تر ماسخوتن تر نیمې شپې پورې به ما د هغې ګډې وسرولې نو یو چونګ کجورې به یې راکړې په هغه چونګ کجورو باندې زه لوی شوی عمر هغه سړی دی د ما محترم دا ټول صحابه حیران دي چې عمر فاروق نن څه وایي بس وی خبره ختمه شوه راکوشې د منبر نه صحابه ټول لاړه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه عمر فاروق د مټ نه ونیوی وی امیر المؤمنین دا تا چې موږ را جمع کړو او د خلکو ته د اعلان وکړه ایله د دې خبرې دپاره داسې نشي کیدی څه ناسه چل شته بس هغه یې پرېږده هلکه دا خبرې وی نه رانیولې وه خو صحابه وی دا څه چل شوی دی هغه وی قسم دی ماله کسان راله ماته ووی چې د شام د قیصر او د قیصرا خلک چې د عمر نوم موري بادشاهان چې ستا نوم موري او په تخت باندې ناست وي نو نیغ ودرېږي او داسې خلک چې ځان ته جابران او ظالمان وي او چې دا ورته پته ولګېده چې عمر حمله کړې ده قسم دې پرتوک کې ته تشې ډکې متیازې بهیږي وایي زما پړه کې راله چې عمره تا له خو ټوله دنیا یېرېږي ښه وایي پړه کې مې دا راله وایي بل که راته مې وایي چې عمره ته څه شی یې مړه ته څه شی چې ستا پړه کې دا راځي چې د شام د قیصر او د روم خلک د عمر نه په پرتوک کې متیازې کوي ما وی خپل ځان ته مې وکتل منبر ته مې وکتل خلکو را جمع شي زه هغه کس یم چې په موټو کجورو باندې لوی شوی یم د ما زړه کې چېرته تکبر را نه شي زه کې چېرته مسلمان ته خپله اوچته او د بل مسلمان سپکه را نه شي یو پیره د اختر ورځ و عمر فاروق جومات ته را روان دی خپې بلې خپې را روان امیر المؤمنین دی د 22 مربع میل بادشاهي وخت دی خپې بلې خپې جومات ته را روان دی خلکو ته حضرت امیر المؤمنین او چپړې وایي نه چپړه مې لار کې اوښلې ده وایي حضرت چپړې واچوه که نه وایي نه وي چپړې حضرت ته به خپې بلې خپې ځې وایي او خپې بلې خپو کې تاسو ته بد ښکاره کېږم څه وایي ټیک ته چپړې به مې لیکن په کردار د عمر کې به ګورې فرق ونه وینې چپړې نشته خپې بلې خبې ما خو لیکن داسې شته چې زما په کردار باندې ګوته اوچته کړي یو پیره د شام او د قیصر نه لوی لوی بادشاهان راغلي او دې په تخت داسې ناستو په ځمکه یا وړوکې د هغې تختو په هغې ناستو او په ټوله وجود کې په کپړو کې ټوټې لګېدلې وي خلکو ته حضرت بادشاهان راغلي دي او ستا ټوټې لګېدلې چا دا مجال نو چې ورته وي علي رضی الله تعالی عنه ته وي راشه نن زموږ امیر المؤمنین چې په کپړو کې پیوندونه لګېدلي د نور بادشاهۍ خلک راځي د سرو کپړې چولي او د ده کپړې داسې دي هغې زه خو ورته نشم لاړه ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل وایي راشه عمر ته ووایه چې دا کپړې بدلې که مړه
دا کپڑے بدلے کې کپڑے د اچولې د ټوټې دي پکې وی ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها چې دا اورېده عمر فاروق یې راوغوښته عمر فاروق ته پته ولګېده چې نبوت د کور نه اواز شوی دی ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ماته اواز کړی دی وی لاړم عمر لاړه او په پردې په دغه کې عمر ولاړو دنګو داسې په دا زنګونانو باندې داسې شو او داسې ولاړو ام المؤمنین ته داسې وی غلام د نبوت حاضر دی زما محترمو د 22 مربع میل بادشاه دی او امیر المؤمنین باندې یادي امیر المؤمنین په خپو باندې په خاورو کې کونډې داسې کړي دي په کپړو کې پیوستونه لګېدلي د نبوت دروازې ته ولاړ دی او سر یې ښکته کړی دی عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل ای امیر المؤمنین که دې خوښی نن وسعت هم راغلی دی اسلام ته قوت هم میلو دی که دې خوښی دا کپړې نه بدلې وی عمر اوجي مورې کول اوجي مورې کول چې کله د ام المؤمنین خبره ختمه شوه عمر چې سر اوچت که ټوله ګیره د یې ګویې ټوله ګیره د اوښکو نه لمده ده عمر فاروق جاړي ورته وی ام المؤمنین ای د مؤمنانو مورې تا ته یو خبره نه کوم ته ما ته داسې نصیحت ولې نه کوې چې زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په باره کې ما ته ولې نه وې څنګه چې پیغمبر کپړې اچولې دي تا ته یاد نشي زمانه خو زیات تا سره پیغمبر زمانه راغلی ده تا ته د پیغمبر یاد نشي چې الله وله قوت هم داسې ورکړو الله ورته اعلان هم کړو چې محبوبه ما ته ووایه چې ځمکې اسمانونه درته سرو کړم لیکن زما د پیغمبر په وجود کې به زما د پیغمبر په وجود کې به چې به کوم کپړه وه په هغې کې به شپږ او شل پیوندونه لګېدلي نن هغه کپړې څنګه بدلې کړم ما ته ځان بد ښکاره کېږي عمر ته ځان بد ښکاره کېږي امیر المؤمنین وزیر اعظم منسټر ته ځان بد ښکاره کېږي دنه ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها چې واورېدل چې نبی علیه السلام مبارک هم فقر واله زمانه تېره کړې ده نبی علیه السلام مبارک په شلېدلو کپړو کې او زما پیغمبر په شلېدلو پیزار کې د مدینې په کوڅو کې نه دی ګرځېدلی او زما پیغمبر په نهره ګېډه باندې د مکې او د مدینې په کوڅو کې نه دی ګرځېدلی زما پیغمبر گویا د لوګي د وجه نه در فاطمه ته چې بلاړه یو د صحابي در ته چې بلاړه زما د پیغمبر چهره به داسې ښکاره کېده چې به اوچته کړه مخاطب به وي د الله رسوله اوږې راته ښکاره کېږي پیغمبر به آواز نه راوته د خولې نه به جمله نه راوتله او سر به وخوځو او نن محمد رسول الله ته لوږه ده د 3 ورځو نه زما نن تا ته د پیغمبر هغه یاد نشي چې زما پیغمبر د 4 ورځو 5 ورځو نهر د مکې او د مدینې د شلېدلو پیزار په شلېدلو جامو کې گویا زما پیغمبر وجود به ښکارېده او د مدینې په کوڅو کې به ګرځېده تا ته یاد نشي رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا